بیا دی وی چې ستاسو ډېر مشران داسې چې پنځپیر په درس کې کینی دروغ ګناه قرآن کریم کې الله پاک په دروژن باندې لعنت وي. البته دا راته ویل چې ستا شیخ عبدالسلام صاحب ویډیو موجود دا چې شیخ طاهر صاحب او زه شیخ عبدالسلام صاحب خپل وی موږ لاړو د شاه منصور باباجي صاحب سره موږ دوره تفسیر کړی دی. ستا مشران زمونږ د مدرسې تفسیر ابتدا د هغې نه شوې ده. د خدای بنده په کوم لوښي چې خوري په هغه لوښي خلک اودس نه ماتي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ما محترم مسلمانانو ورونو، د پنځپیریانو یو مجهول یو اجهل انسان چې د طاهر په نوم باندې د خپل مشر په نوم باندې یو کلیپ زمون خلاف کړی دی. تاسو په علم کې ووی چې موږ د سورزو نه د پنځپیریانو د کلیپونو جوابات شروع کړي. بلال معتوه یو کلیپ کړو، داغې نه بعد موږ جواب وکړو. د بلال د لا جواب کېدو نه بعد داغې یو فرضي یو جعلی یو مجهول یو اجهل انسان نمائنده د طاهر په نوم باندې مقرر کا کلیپ کو داغي مقابل الحمدلله منګ بیا جواب کو بیا غدیم کلیپ کړی دی. خاورنې خبره خدای چې سړی کله کلیپ کوي دا د خاص خبرو د جواب په صورت کې کوي، دا د جمعې بیان نه کوي. د جمعې بیان نیمه ګنټه راخیستره وغه شیر کړی چې دا جواب دی. نو د علم نه خالی، د عقل نه خالی، د حسن نه خالی، د طول هر څه نه خالی هغه نماینده د بلال معتوه مضروب په اتو کالو وهلې شوی. داغه نماینده یو څو خبرې کړې دي مختصر انداز کې ان شاء الله د الله پاک په توفیق باندې داغي چې کم خبرې قابل مؤاخذه داغي خبرې کوم، داغي جواب کوم، چونکه هغه خبره ډېری کړې دي خو بے ځای او تکرارن زیات دي. ان شاء الله غو تکرارن به پرېږدم. اول خبره کوي چې جمعیت علماء اسلام څخه کسان را پریخي دي د حق پرست علماء خلاف. جمعیت علماء اسلام هغه حق پرست نشو او پنځپیریان د نن سبا دور جدید معتزله د اهل سنت والجماعه خارج اعتقادي بدعتيان دي ځان ته هغه حق پرست وي. هغه مسئله بشي لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقابله کې يهوديان او عیسیان او مشرکان او منافقان ځان ته حق وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق ته باطل وي. هغه مصداق نندا معتزلی او ګرځیدو. هغه خلق چې هغه حقیقت کې حق ته غي تدی باطل وي، حقیقت کې چې کوم باطل دي دا معتزله ځان ته حق وي. نو په دې باندې موږ د دین خفقي ګناه بیا کې وي چې دا کوم سلسله د کلیپونو روانه د دې بنیاد اسماعیل صاحب دی. نو زه د تویم چې د دې بنیاد اسماعیل صاحب نه دی، بلکې د دین علاوه تاسو د خضر حیات هغه مکروه شغل هغه 24 غنټې هغه مدرسه چې صرف د بد اخلاقۍ د علماو د توحید او د سپکوالي د پاره کم مدرسه کولو کړی دا هغه نه 24 غنټه هغه سیستم چلیږي. دا یوازې هغه نه کوي. آیا د دغه بد اخلاقی او د دې بی ادبی د پاره بنیاد اسماعیل صاحب خاص کم جهان پاک وګوره، قرآن مقدس بخاری محدث دی وګوره، مظلوم کربلا دی وګوره. دا تاسو تاریخ دی چې تاسو خپل اکابر نه دي معاف کړي، صحابه مو نه دي معاف کړي، او تاسو مجبورن داسې او سړی نو مخلي چې پاغي باندې ځان تاسو بچ کی چې نه موږ داسې نه وایو. تاسو عادت دی خبيثه ده. بیا دی وی ما د تبلوز ویلو چې سماع موتا په مسأله کې ستاسو مشران په خپل باندې وی چې سماع موتا د دور صحابه نه اختلافي را روانه ده. دواړه جانب صحابری کوم سړي صحابو ته غلط نسبت کی د یوت او بی غیرت لري. باغی می د شیخ طاهر صاحب او د دین علاوه د پنځپیرانو دا رحمت الله امین صاحب داغي یو دو پیغامات وړاندې کړل او دا می ثابت کړ په کتاب سره چې دا خلک ستاسو د مشر د شیخ سید الرحمن اوږي صاحب د فتوی مطابق دا د یوت او بی غیرت لري. جواب تنه اونشو بیا په دې کې راغی او یا خبره ګول ملک حقیقت دا دي چې تعالی جواب نه درځي. ته د خپل مشر کتاب هم نه ګوري، ساده مشر د تبیاوین ته چې وی چې د قلیب بدر واقعا دا د منسوسات نه وا او دا معجزه وا، معجزه نه وي ټکی غلطه معجزه وي. نو دا ټکی ټیک معجزه وای. هغه معجزه د قلیب بدر واقعا ته وی چې اختلاف په معجزه او په منسوسی ځایونو کې دي، په غیر منسوسی کې نه دي. دا ساده مشر عبارت دی وی
वही वाज बुखारी शरीफ की इस मुकर्रर हदीस से वाज़िह तौर पर मालूम हुआ क़लीब बदर के मुर्दों ने सुन लिया, उनका सुनना बेशक बिला इख्तिलाफ है। द सहाबो इख्तिलाफ पदी की निश्ता द क़लीब बदर पर वाक़या के सादा मशर विज़द तजान नवे और ब्यावी इस पर ईमान लाना जरूरी है, लेकिन ये एतक़ाद रखना कि हर करीब बाइद से हर वक़्त हर मुर्दा सुनता जाता है तो ये अकीदा सही और अकीदा मुसलमानों का नहीं। ये नजदी हर वक्त के और इदलदार मुसलमानान अकीदा नदा अलबत्ता मौज़िअ मनसूसे जिक्र कर दी चपदी मौज़िअ मनसूसा द क़लीब बदर वाक़या के दा मसला द सहाबा को मंस की इत्तिफाक़ी इख्तिलाफ की नदा और ब्यावर पसीवी अलबत्ता नफ्स समाए मौता में इख्तिलाफ है, दोनों जानिब सहाबे किराम है। रुस्ताम मशहूर हुई कि द्वार जानिब सहाबरी और तबिया निस्बत सहाबे किराम तदशिर को निस्बत के सादा पति मुताबिक सहाबे किराम नऊज़ु बिल्लाह मुशरिकान और काफिरान गुर्जे यौम तदाविल के सादा मशहूर पदी मौज़िअ मनसूस की इख्तिलाफ निश्ता वेम हवाले में दरकड़ी हुआ द मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने चाहे में मौज़िअ मनसूसे की इख्तिलाफ निश्ता मवाज़ी गैर मनसूसे की इख्तिलाफ की इबारत में 604 सफीना मारिफुल कुरान जेल नंबर 99 दा खुदा हवाला शवा चितावी समाई मोता मनसूसा गैर मनसूसा दा बहक में तबार बारू का खीरी जल में तो कहंदे दा पार बादी जवाब न को ज़िक्र द खबर न पीगी इल्म नम खाली अकल नम खाली द हर से न खाली द पोहे न हम खाली। अब या दा ताहिर वही कि तासु फदीजे की द सहाबे किराम पर बारके दा खबर के वही तासु द उम्मत मुस्लिम द सहाबे किराम तकफीर की ए जालिमा ए खरा ए बेवकूफ अहमका पदीजे की पदी मसला द समाए मौता बंद अल्हम्दुलिल्लाह नौजवाना ने हनाब तलबई दियोबंद मुनाजरा करी दा दुनिया का तलिदा कि पदी मसला समाए मौता के अल्हम्दुलिल्लाह अग मौक़िफ़ कि द अहले सुन्नत वल जमाअ मौक़िफ़ थी अग मौक़िफ़ नौजवाना ने हनाब पेश करी दी बलद में तात हवाला की फात मुफ्तीम दर करी वा कि समाए मौता मसला के द्वारा जानिब सहाबरी द यो फती द बल फरीक बान चिको फतवा राजी द दी असर सहाबे किराम तरसी द ते में तफसीर सर वेलो बिया दर तनवे खुतब फीगिना दास सड़ी बिलाला खम हकला मजरूब अदा सड़े द नुमाइंदा जोड़ करी दी चागा पसंद न पीगी न द खबर अंदाज था और न तरीका द जवाब वर्जी। अब या दा सड़ी हुई च मवाज़िअ मनसूसा के इख्तिलाफ थी जवाब में दर को च मवाज़िअ मनसूसा के इख्तिलाफ निश्ता मवाज़िअ गैर मनसूसा के इख्तिलाफ नो द समय मोता मसला बान होता तो मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह यो जामिअ जवाब में दर का अल्लाह पाक दियो के चित पेश और को दी किस्मत के अल्लाह जल्ल शानहू दिनोरम बीने बिदिन और बेलारे का बल दा सड़ी दा ताहिर कासिमी से ताहिर पंचपीरी से दा ताहिर पंचपीरी से वही शेख तोयब से द कुरान न पंचपीरी साबित है वही शेख तोयब से द कुरान पर मगज बाने पेरी हाय अफसोस सामशर शेर शाह अगवई चो सड़ी द कुरान करीम नाज़िरन वर्जी अगर सड़ी द कुरान करीम पर मगज बाने से पीगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन दास्ता दमशर नाज़िर अल्लाह जल्ल शानहू जगत कुरान करीम द नाज़िरी तौफीक पर की चवल द नाज़िर टिकी कम अज कम हरूफ तहज्जुद खुद टिकी कन कम अज कम द कुरान करीम द नाज़िर को द कदीम माशूम लम वर्जी अगर टिकूली शी दे वन टिकूली चो सड़ी द कुरान करीम नाज़िरन वजी अगर द कुरान करीम मगज बसो पे जनी हाय अफसोस दास्ता द मशर हाले और अलिफ ताया ठोल लग के दा शान जो हलारा जमली न दामोश शेख तोयब से द कुरान करीम पर मगज पीगी तारिम दरोग हुई और देम देव च तहरीफ और तावील मा ताबल जवाब कर दे तहरीफ के कुरान करीम का गैर माने ले एहतिमाल नबी और तो के दजान यो शेर उबासी देव इन न पर मगज बांधे पीगी खब मगज की तरह तो खज पंच पीर पर के चरता तो साबित है पंच पीर दसना लिल्लाह ना रब्बिल आलमीन ना अर्रहमान ना अर्रहीम ना मालिक यौमिद्दीन पदी के दा पंच पीर साबित करे पर मगज में क्यों मुसलमान मुफस्सिर खै जगविंदा टिक बल तो साबित है सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम द सुभान न पिंजु हुरूफना और बिहम्दिही द पिंजु हुरूफना पंच पीर साबित है दारा तो मगदन मका यो मुसलमान मुहद्दिस खाया जगविर इतदा खबर टिक ए पर मौजूदा जंदो किरा तो खाया जगविर इतदा सुभान न पंच पीर साबित हीगी बिहम्दिही न पंच पीर मौजूदम द सरमन यो मुसलमान मुफस्सिर या मुहद्दिस खाया तो साबित है द सुभान द पिंजु हुरूफना मारे तो साबित के द फिरऔन द पिंजु हुरूफना तो साबित है द बिहम्दिही द पिंजु हुरूफना मारे तो साबित के द शैतान द पिंजु हुरूफना जमा अवस्था पे इस बात की इस किस्म फर्क नहीं था खो यो फिर पिंजु हुरूफ ले फिर ता साबित की सुभान सुभान पिंजु हुरूफ थी बिहम्दिही किम पिंजु हुरूफ थी फिरऔन किम पिंजु हुरूफ थी शैतान किम पिंजु हुरूफ थी शी यो से खफके गमा उम्दा का पंचपीर थी साबित थी पंचपीरी ब शैतान पंचपीरी ब इब्लीसी पंचपीरी ब दज्जाली पंचपीरी ब फिरऔन भी पंचपीरी ब हामानी पंचपीरी ब कारूनी दा खोस्तासो दा
اصول مطابق ستا عقیده تمام پنځ پیر ثابت کو نو دا موجه شیخ طیب سے د قران کریم په مغز باندې پی او بیا دی وی چې فرعون د توحید خلاف او حامان او قارون وغیرہ نو دا تا ثابت کړي توحید دی کتا ثابت کړي پنځ پیر ته توحید نه ثابتې ته چې د سبحان نه یا بحمده نه یا سوره فاتحه نه یا سوره اخلاص نه ته ثابتې توحید ثابتې کته پنځ پیر ثابتې ستا د توحید اختلاف نه دی دلته ستا دې کې اختلاف د قران کریم د تحریف مسلې سره ته د قران کریم تحریف کې مبتلا یې ته د سوره فاتحه نه پنځ پیر ثابتې او د سبحان د 50 حروف د 50 سيزونه ته پنځ ثابتې نو د فرعون او د حامان د 50 مشابهت دې کې دي خو د علم او عقل دوه نو خالی بیا دی وی چې تاسو ډېر مشران داسې چې پنځ پیر په درس کې کینی دروغ ګناه ده قران کریم کې الله پاک په دروژن باندې لعنت وي البته دا ته ویل شي ساده شیخ عبدالسلام سے ویڈیو موجود دا چې شیخ طاهر صاحب او زو شیخ عبدالسلام سے خپل وی منګ لاړو د شاه منصور بابا جی صاحب سره موږ دور تفسیر کړی دی ستا مشران زمونږ د مدرسې تفسیر ابتدا دا غي نشوي دا د خدای بنده په کوم لوخي چې خوري په لوخي خلق او دس نه ماتي ستا څومره علما په ریکارډ د توقیم د وفاق المدارس العربيه دا غي سند یافته دي کنه دي شیخ سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه داغه سند یافته دي کنه ستا هغه مثال لی وای کارغه په لوخي کې خوراک مو کی هغه کې بیا قازورات مو کی ستا د پنځ پیران هغه مثال دی او بیا دا خبره کړی دا وی اختلاف کې شیخ طاهر صاحب د استاد سره کړی دی او بیا غي قیاس کی د امام صاحب رحمت الله علیه په شاګردانو هی د افسوس ته شیخ طاهر برابرې هغه سړی چې داغه درس تراسته د قران کریم د الفاظ او داغه د تشریحات په جې د کنزل مجموعه او مرکبو ستا درس د شیخ طاهر صاحب ټول قران کریم د الفاظ او درس تشریح هغه ټول مرکب د سنه د کنزلنا د غیبتنا د تحریف د قران نه داغه نه مرکب هغه درس ته برابرې د چا سره د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او داغه د شاګردان اختلاف سره ته برابرې شیخ طاهر صاحب شیخ طاهر صاحب دا د امام صاحب د شاګردانو برابر قطعا نه دي اغي اختلاف کړو اغي اختلاف علمي او دا اختلاف علمي نه دي دا جهل دي دا اختلاف ساتي دي دا زد او د عناد په بنا باندې دي او بل دلته شیخ طاهر صاحب کې اختلاف کوي د نصیر الدین غرغوشتوی رحمت الله علیه سره چا چې درې کله خپل استاد سره سبق ویلو تر دې چې سند د مشکات درس هم داغه سره ویلو هغه سړی ستا را پاسی او د خپل استاد خلاف د کتاب لیکي او هغه استاد چې درې کال هغه ته تربیت ورکړو هغه نافرمانه شاګرد د خپل استاد خلاف کتاب لیکي هغه له دلیل لټي او جواب لټي او بیا دی وی چې د ضیاء الحق مسله او د حسین رضی الله عنه وای دا دروغ دي کتاب ستاره تما کتاب نه دي ما نه دي لیکلي ستا جماعت لیکلي دي شهداي مظلوم کربلا امام حسین رضی الله عنه مبارک او حسین شاه نے ویل کړی دي او چاپ هم استاد د مکتبې نه دي نو کم از کم د خپل کتاب نه انکار مکوا استاد د مدرسې کتاب هغه وی حسین رضی الله عنه نا جنرال ضیاء الحق بهتر دي په خپل مشر باندې لعنت وایا او یو لاړ په دوکا چې کم از کم د خپل د صحابه سره د محبت وی انا او بیا دی وی چې دا رجوع یې کړی دا یا مثال تحریف دي صحیح تو خای کنه زدا کتاب غلط چو ستا کتاب غلط دی ټیکو خایا چې دا خبره دی کی ټیک نه دا غلط ده ټیک خبر جدا خایا او بیا دی وای چې مونږ شاکر تاسو سره هي د خدای بندا اوس به یو من تر منتقل کې چې تاسو کې کافر شي بیا وای دا تاسو سره مونږ شاکر شي رشاعتو خو چې کله شیخ طیب پسې جارو را واغښتا هغه دې کې کافر شو هغه دې کې تاسو جماعت وسو مونږ شاکر تاسو سره خپکیږم او بیا دی وای چې مفتی فریدو اې نمونه خو لږ ځکه د خدای بندا مفتی فرید نه د شیکس په استاس اقرار کړي مفتی فرید څوک دی د خدای بندنو مونږ ول ټیکا بیا ول محمد الله ا دنیا ته پدره چې د مفتی غلام فرید نه غلام فرید دی مفتی غلام فرید او د شیخ محمد الله کم پیغام چل درې دي هغه په ذاتی تعصب او په عناد باندې بنو هغه له پښه کې قسم اعتبار نه وي او بیا دی وای چې مفتی مجتبی صاحب ثوابه مناظره کې د سخت کړی دی وای هغه په جسد عنصری باندې کړی دي خو به قدر ما يتعلمو يتلذذو اول لعنت په داخله باندې شي چې انبیاء کرام علیهم السلام په باره کې ابتدا خلق وځي چې به قدر ما يتعلمو يتلذذو انبیاء کرام علیهم السلام ته تعلم ملاویږي افسوس تا په جهل باندې او بیا دا
چې مفتی مجتبی صاحب د جسد عنصري دپاره حیات تعلق تسلیم کړی دی او ستا ټول کتابونه انشاءالله که کله موقع راځي پیش کوم ستا کتابونه کې لیکي چې درود د جسد عنصري سره هیڅ قسم تعلق نشته هغه ځای کې هغه ستاسو عقیده دفن کړه د هغې د وجې ډېر وخت تاسو بیا روپوش او پناه کډنې ته مو کو هغه تکلیفونه سره مخ شو ستاسو د برکته شو او بیا دی وایي چې مفتی مجتبی صاحب کوم دستخط کړی دی وایي ستاسو د کتابونو خلاف دستخط یې کړی دی ستاسو په کتابونو کې وایي دا دي لکه څنګه ډاګې باباجي لیکلي حواله پیش کو په یا دروغ مو وایه دروغ ستاسو عادت دی پنځپیران نه کړه دروغ او دوکه نه کې پنځپیر مذهب ختمېږي دروغ د ټولو بغیر کتاب حوالې ټول دروغ بیا دی وایي چې قبر کې زندګي رحمت کائنات مفتی محمود ټولې خبرې دروغ کړي که رښتیا وي کتاب پیش کوه او بیا دا هم درته ویل چې د حیات النبي صلی الله علیه وسلم مسأله کې د علمای دیوبند چې کوم موقف دی امام اهل سنت تسکین صدور کې پیش کړی دی هغه کتاب هغه فتوا په دې کتاب کې هم موجود ده قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه چې په کوم باندې دستخط کړو اوس هم تاسو هغه خپل عقیده چې د قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه متفقه فتوا هغه تاسو اوس هم نه تسلیموي که تسلیم اقرار وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روضه مبارکه کې چې روح او جسد عنصري ته کوم حیات حاصل لی دا زه تسلیموم دا دی کتاب دی حیات النبی او نام نهاد الله محمد سعید ملتانی چتروړګړي لیکلی چا دی مولانا عبدالسلام صاحب حضرو والا او تلمیذ د چا دی د شیخ غلام الله خان صاحب هغه لیکلی دی په صفحه نمبر 6 او په صفحه نمبر 9 باندې دا مسلې تفصیل سره ذکر کړی دا انبیاء کرام علیهم السلام د پاره د حیات ثابت دي دا د علماء دیوبند موقف دی او دې سره تسلیم کړی دا چې دا موقف صحیح دی پنځپیران دا نه مني د دې د وجه تاسو باندې فتوا د گمراهۍ لګېدلې او بیا دی وایي چې تاسو په دې مسله کې دستخط کړی دی په مرګ باندې د خدای بنده د مرګ منکر خو کافري انبیاء کرام علیهم السلام په باره کې د مرګ منکر موږ نه یو او دا د تقودی شم چې ستا حسین ندوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بلکې د تمام انبیاء کرام علیهم السلام د مرګ نه منکر دي ځکه دی وایي انبیاء الله لا يموتون ولكن ينقلون من دار الى دار پیغمبران دا نه مړ کیږي پیغمبرانو باندې وفات نه راځي دا د تقودی شم چې ستا مشران د انبیاء کرام علیهم السلام د مرګ منکر دي الحمدلله علماء دیوبند مسلمانانو کې د انبیاء کرام علیهم السلام د وفات منکر شو کو نشتا ان شاء الله دا به بیا تفصیل سره خیم کلیپ را نوږدیږي او بیا دې دا خبره کوي چې خاص کم جهان پاک وای دا د مودودیانو کتاب دی هاي ماشاءالله چې تا باندې کله راشي سو کله اسلام نو باسم کله دیوبندیت ته داخله وا او چې پکې مودودیم کو استاد جماعت کتاب دی چا چاپ کړی مرکز اشاعت التوحید و سنت لالا موسی پاکستان استاد جماعت کتاب دی خاص کم جهان پاک پدې کې لیکل دي چې مالګه د مول شرک دی او شیخ حسین علی رحمت الله علیه په مالګه د مولا مارته چې کوم یو غټي او مسجد چتورګړي ملعون بده غټي او کنا شیخ حسین علی رحمت الله علیه بده غټي پدې کې جواب مکمل نشي لا جواب شي او بیا دا خبره کوي چې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه مفتی ندیم صاحب راوغوستو او هغه ته خبره کوي دروغ ګناه ده که ثبوت د سری پیش کا اما دا تویل لري چې تاسو شیخ طیب صاحب بلال لاغوستري ثبوت او گواه ما سره شته خو په میډیا ته نه خیر ځکه چې هغه سړي ما سره راز کړی دی شیخ طیب صاحب بلال لاغوستو چې ستاسو د زما پلار امور په قبر کې کنځل شي او دا تاسو د نافرمانه بچو برکت دی چې شیخ طیب صاحب دا پلار او دا امور په قبر کې هغه کنځل کیږي الله جل شانه دې موږ ته په صحیح عقیده او موقف باندې استقامت نصیب کړي او د دې خناسینو د شیاطینو د شر دي الله جل شانه ټول مسلمانان اوساتي او بیا دې دا مسله کوي یو خبره تفصیلا د لږه زیات بار چلل دا وای تاسو مشرکان کافران دا زما سره کتاب دي د پنځپیرانو موجوده یو عالم دي وخت کې ژوند دي هغه کتاب لیکل دي کتاب دی اوګد نوم دی مختصر د تویما د صفحه نمبر 502 نفی سماع انبیاء و اموات دی صفت کی د علماء دیوبند امام اهل سنت ترجمان علماء دیوبند شیخ سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه چې په عقیده د توحید باندې کلی کتاب لیکلی کم از کم د خپل مشران خو نه کړ مشران دی وای چې علماء دیوبند امام اهل سنت په توحید باندې کار کړی دي او دا مردار را پاسي دا نجس را پاسي او دی وای چې علماء دیوبند او نوجوانان احناف وغیرہ وای دا مشرکان دي او دی د پنځپیر زکه خلاف دي د پنځپیر د گمراه کون عقیده من خلاف یو د پنځپیر کله من خلاف نه یو او دا تاسو چې کوم وای دا تاسو عادت دروغ تاسو کار دی الله جل شانه دې موږ د دې شیاطین د شر او ساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين